د سفر څلورم ورځ مې شروع شوه. د جمعې په ورځ سهار 10 بجې باندې باشیدان ته لاړو. ورپسې د کروخ ولسوالۍ په لوري روان سو. هرې خوا ته صفا اوبه او شنه باغاتو د خلکو توجه ځان ته جلب کړی ول. موږ هم یو لوړ ځای د ناستې لپاره غوره کړی. دلته انسان په شاوخوا نظاره بیخي نه مړی دی. لمنځونه مو وکړو. دلته نږدې د اوبو ترڅنګ تازه مایان پخېدل. مولوي امیر محمد صاحب ورلی تازه او پاخه مایان یې راوړل. د ډوډۍ او چای وروسته د مازدیګر څه مخکې بیا د هرات ښار په خوا روان سو. د لږ دمې او لمانځه وروسته د هرات د ریاست تخصصاتو خواته لاړو. نن سبا دلته د ټول ولایت په سطح تخصص فی الفقه کیږي. د دې ځای څخه وروسته د علامه جامی رحم الله د مزار په لور روان سو چې مشهور نحوي مؤرخ او شاعر تیر سوی دی. دی په 819 هجري کې په ایران کې پیدا سوی دی او وفات په 898 هجري کې د افغانستان هرات ښار کې سوی دی. د دې زیارت څخه وروسته د امام رازي رحم الله مزار ته رالو. دی لوی مفسر او د معقولاتو امام دی. په 1544 هجري کې ایران کې پیدا سوی دی او په 606 هجري کې د افغانستان ښار هرات کې وفات سوی دی. مفاتیح الغیب د مشهوره تفسیر دی چې په تفسیر کبیر سره شهرت لري. د مختصر وخت دپاره د علامه جامی رحم الله هغه مدرسې ته ورلو چیرې چې به د درس کوي. نن سبا د دغه مدرسې بس څه نه آثار موجود دي. که څه هم نن سبا دا ځای بند دی خو زموږ سره مولوي امیر محمد صاحب را سره و. هغه ځای راته خلاص کړل شو. په لیدلو مې سترګې یخې کړې. د دې ځای څخه د هرات مشهوره جامع په لوري روان سو. د ماښام لمونځ مې هم دلته وکړي. ماشاءالله امام د دومره ښایسته اواز څښتن و چې په اورېدو سره د انسان د بدن ویښتان درېدل. که ستاسو په یاد وي په همدې جامع مسجد کې د یو امام د تراویح کلیپ پورته سو. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. د اسلام څخه مخکې د دې مسجد پر ځای د اریایي قبیلې عبادت خانه وه. کله چې د هرات خلکو د اسلام مقدس دین قبول کړي نو په 29 هجري کې یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه 19 کاله وروسته دغه عبادت خانه په مسجد بدله سو. البته وروسته په 1598 هجري کې د امام رازي رحم الله په تجویز او د سلطان غیاث الدین غوري په حکم سره دغه مسجد په پخو خښتو او فیروزي رنګه ټایل سره په موجوده صورت کې تعمیر کړل شو. څو بادشاهانو د دې په تعمیر کې کار کړی دی. د دې مسجد هسکې منارې انسان ته د اسلام د مقدس دین عظمت ورپه یادوي. د ماښام لمونځ وروسته تر ډېره هم دلته ناست. د ماخستن لمانځه څخه مخکې ورڅخه راووت. د ماخستن لمونځ مې په یو مسجد کې ادا کړي. شپه په خیر او عافیت تېره سوه. د شنبې سهار سو. ناشته مو وکړه. د هرات ښار مشهوره میوزیم د قلعه اختیار الدین په لوري روان سو. دې ته ارګ هرات او قلعه د سکندر اعظم هم ویل کېږي. د یادې قلعې مدیر مسئول نن سبا زموږ ملګری مولوي امیر محمد صاحب دی. دا قلعه ډېر پخوانی تاریخ لري. د عیسی علیه السلام څخه تقریبا 330 کاله مخکې جوړه سوې. په دې اعتبار سره د دې قلعې تقریبا 2350 کاله کېږي او ځینې مورخین وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدایش څخه
1500 کاله مخکې دا قلعه جوړه سوې ده. دا قلعه د ډیرو بادشاهانو پایتخت ګرځېدلې ده. د دغې قلعې په موزیم کې د ګڼو کتابو اصلي قلمي نسخې، د هرات ښار په اړه خطوط، د افغانستان جوړ سوي لوښي او اسلحې پرتې دي. جنګي تورې، زغرې او د علاج معالجې د پخواني وسایلو څخه ما سوا نور هم بې شمېره تاریخي اثار دلته شتون لري. ورپسې په هرات ښار کې خرقې شریف ته ولاړو. د ځایي خلکو په وینا دلته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جوبه شریفه پرته ده. دا جوبه هم د 2-3 دروازو شاته پرته ده، هر چاته یې نه خلاصوي، خو د مولوي امیر محمد صاحب له برکته موږ ته دروازې ټولې خلاص کړل شوې. دلته پرته جوبه واقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او کنه، په دې اړه ما ته هیڅ تاریخي او مستند معلومات لا تر اوسه په لاس نه دي راغلي. د دې ځای څخه د تفریح په خاطر د تورې غونډۍ په طرف روان سو. غالبا د 115 کیلومتره مزل وروسته هلته ورسېدو. در کومه حده پورې دی چې نظر کار کاوه ټوله منطقه په غرو پوښلې او زرغونه ښکارېده. تور غونډۍ د ترکمنستان د بارډر سره مښلي. بالکل بارډر ته څیرمه خلکو د تفریح څخه خوند اخیستی. یوې خواته افغانستان او بلې خواته ترکمنستان، یو عجیبه ښایسته منظر و. دلته د قندهار ډیر ملګري نور هم راغلي وو. موږ هم خپله خیمه ولګول. د ډوډۍ او شلومبو جوړولو تیاري ونیول سول. ډوډۍ مو وخوړل. د شنو ترخو چای دپاره مو طبیعت سرګردان و. حافظ عبدالسلام صاحب چای راپخې کړې. د قندهار ځینې ملګري او یو څه مسؤلین هم د ګپې دپاره راته رالو. چای مو په ګډه سره نوش کړې او تر ډیره مو بانډار وکړي. د مازدیګر په وخت کې د مولوي کرم الله په تیز رفتار ډریوري کې د هرات په لورې روان سو. په لار کې مو زموږ د امیر مولوي ضیاء الرحمن په امامت کې لمونځ ادا کړی او بیا مو مزل ته وژه ورکړه. نن ورځ مولوي عبید الرحمن صاحب دعوت راته کړی و. د ماښام لمانځه وروسته دته ورسېدو. د مولوي صاحب محترم او د ده د والد صاحب محترم سره مو تر ښه ډیره پورې خوږ مجلس وکړي. ناوخته ویده سو. سهار د لمانځه او د مکرو وخت تېرېدو څخه وروسته ملګري یو ځل بیا خوب ته په غېږ ورغلل. دې وخت کې ما د بادغیس ملګرو ته پیغام ورکړي چې نن کیدی سي د هرات څخه د بادغیس په لورې درسو. 9 بجې ناشته راله. د ناشتې پر وخت باندې د مولوي امیر محمد صاحب ټلیفون راغلی چې یو ځل به ما ته راځي، بې له مشورې به بادغیس ته نه ځي. پر 10 بجې مو د مولوي عبید الرحمن صاحب څخه رخصت راواخیستې. مولوي امیر محمد صاحب ته رالو. ده راته ویل چې بادغیس ته تاسو مه ځئ، نن ورځ ملا زه په هرات کې ګرځوم. حال دا و چې بس همدا زموږ د سفر اخرنۍ شپه وه. خیر، د غرمې ډوډۍ مو د ده سره وخوړل. ورپسې مو مختصره قیلوله وکړل. ماپښین د لمانځه وروسته د مشهوره محدث ابوالولید ازاداني الهروي رحمه الله زیارت ته راغلو. دی د هرات د ازادان په نامه د کلي اوسېدونکی دی. حضرت احمد بن ابي رجا مشهوره په ابوالولید ازاداني د امام بخاري رحمه الله استاد دی. د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره ناست او مجلس سوی دی. په 222 هجري کې د وفات سوی دی.
په تهذیب الکمال فی اسماء الرجال کې هم د تذکره شوې ده. هلته د امام حاکم رحم الله یو قول د حضرت ابو الولید ازادانی رحم الله په اړه داسې راوړي. قال الحاکم امام عصره بهرات فی الفقه والحدیث. د محدث کبیر ابو الولید ازادانی رحم الله د مزار د زیارت وروسته په هرات ښار کې تر ماخستنه وګرځېدو. د ماخستن لمانځه مخکې د مولوي امیر محمد صاحب کره رالو، لمونځ ادا کړل شو، ورپسې ډوډۍ او چای راغلې. خوږ بانډار تر ختمېدو ووتی. په آخر کې د مولوي محمد علي او حافظ عبدالسلام صاحب په یو ناتیه کلامو مجلس پای ته ورساوی. ټول ملګري بېده سول، شپه په خیر تېره سوه. د پلان مطابق د سهار لمانځه وروسته مو د مولوي امیر محمد صاحب څخه رخصت راواخیست. کور یې ودان. زموږ ډېر په شوق د خپل وس بالا خدمت وکړي، بلکې داسې به وایم چې زموږ د ملي و منظرې یو رنګه ښکلا همدی وګرځېدي. د جمله معترضه په حیث به دا هم وایم کله چې موږ را روان سو ځای پر ځای د مظلوم افغانانو کډې را روانې وې. پر مخ یې دوره د غم و پریشانۍ اثار ښکاره کېدل. ځکه په رسنیو کې به تاسو لیدلي وي چې د پاکستان په مارکیټونو کې د دوی په مالونو چور ګډ شوی دي، او بیا د راتګ په وخت کې د ضرورت سامان هم ورڅخه ګرځوي. وایي دا خو تاسو په پاکستان کې لاسته راوړي دي. پیغور لا هم دوی ته ورکول کېږي. وایي موږ 40 کاله په پاکستان کې ځای درکړی دي. پښتانه وایي چې پښې د خدای دپاره موږک نه نیسي، نو تا هم ولکه د خدای دپاره ځای ورکړی و. بیا چې په کومه طریقه دې را جواب کړل، دا د انسانیت څخه هم ډېره لرې طریقه ده. خو همدا وجه ده خلک به تاسو په دوهم اسرائیل یادوي. خیر، وایي چې څه کوې هغه به وروسته روي هم. بهرحال د سهار د لمانځه وروسته فوراً مولوي ضیاء الرحمن صاحب د موټر سټرینګ ته کښېناستي او قافله د قندهار په لوري روانه سوه. تر هلمند ګریشه پورې مولوي ضیاء الرحمن صاحب راورسو. حسن اتفاق ته ګوره څنګه چې ګریش ته راورسېدو، موبایل مې خلاص کې زموږ د ملګري مولوي شفیع الله صاحب صوتي پیغام راغلی و. ویلي و چې هرات ته تللي یاست، کله چې واپس راځئ وخت به راکوئ شپه مو زما سره ده. ما په هغه ساعت کې جواب ورکړ چې موږ خو هلمند ته راورسېدو، بس د قندهار په لوري روان یو. ده راته ویل چې موږ خاص بس په ګریش کې اوسېږو، چې ولاړ نسې بس درلم. خیر د غرمې قول ورسره وسو. د خپلې وینا سره سم 10 منټه کې راورسېدي. یو عالیشان هوټل ته ولاړو. غالبا 2 غنټې شاوخوا مو مجلس سره وکړ. د پرتکلب دعوت اهتمام یې برابر کړ. د ګریش ښار تر اختتامه پورې را سره رالی. رخصت مو ورڅخه واخیست. د قندهار په لورې روان سو. د مازدیګر څخه مخکې قندهار ته راورسېدو. د 1 ساعت دپاره حبیبي مینې ته جامعه صدیقیه نقشبندیه ته ورغلو. د مختصر مجلس او مازدیګر لمانځه وروسته د مولوي اختر محمد صاحب په لورې روان سو. ډېر وختي حال را کړی و چې شپه مو زما سره ده. د خوند د ډکه شپه مو ورسره تېره کړه. سهار ته مو ستړیا هم ختم. د ده څخه د رخصت اخیستلو وروسته مو د خپل ابایي کلي کونچي په لورې سفر وکړ. ډېر وخت نو ورغلی، په لیدلو مې سترګې یخې سوللې. 2-3 ساعته هلته وو. وروسته مو نو سفر ته د پای ټکی کښېښوی. د کومو ملګرو سره چې د وخت د کمښت له وجې ملاقات نه وسو، د هغوی څخه بخښنه غواړو. پروردګار عالم دې زموږ شپه ورځ سفر و حضر د خپل دین د خدمت لپاره وګرځوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.